مې تپوس یې کاوه زه به کبوه ویل ورکه شوې ده موږ پسې خدای شته راووتلو ګرځېدو په دې لار باندې بیا لاړو تاڼې ته د دې والد صاحب راسره و هلته هم ډېر ټایم واخیستو بیا په نهر راخوشي شو ګرځېدو خو میلاو نه شوه تیاره شوله په دې کې په دې کې موږ په روډ ولاړو وړو چغې کړې ویل چې میلاو شوله زموږ بل ګاونډي و هغه په موټر سایکل دغه کړی ویل چې یعنې بېهوشه ده بس موږ هم پسې په موټر سایکل لاړو هسپتال ته ورسېدو هغه بس ختمه شوې وه او والد صاحب هم ډېر پریشانه و موږ د هغه په حق کې دا وینا کوو چې هغه ډېر عاجز انسان دی مجرم ملو کې بس مونږ له راکې بس قانون ته ونیسو مونږ له راکې مونږ ته په حواله کې چې بس مونږ بیا څه وخیا بکو کې ډیره زیاته یو افسوسناک واقعه مردان کې مخې له راغلې ده د 15 کالو ازمان ماشومه د ګل په شان ماشومه چې کومه ده هغه تقریبا مازدیګر نه روکېږي او د شپې بیا د هغې لاش میلاویږي هغې ماما را سره ولاړ دی د هغې باره کې به یې نه تپوس کوو چې دا ماشومه واقعه څنګه راغلې وه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه علي جي خیر دې شکر تاسو شکر دی د ستاسو دا ماشومه څنګه بېدرکه شوې لږ د ټوله خبره رامخ زمونږ دا ماشومه مازدیګر کې د کور وتې ده بیا پسې لکه داسې نیمه ګنټه پس لکه هوا شوه چې اوازه شوه چې ازمان نشته کور مې ازمان نشته ازمان څه شو زمونږ د کلي دا ټول لوی واړه سپین ږیري بوډاګان ټول ورپسې دا خوا کې چم ګاونډ کورونه پولې پټي هر څه ورپسې کتلو خو دا نه وه مازدیګر وتې وه بیا ماسخوتن په تیاره باندې زمونږ د کور شاته چنو شاته دا لاش مونږ ته میلو شو شاته پرته وه څوک وایي چې کوټې نه خو نه ده راغورځېدلې نه جي نه د کوټې نه وه راپرېوتې ځکه چې کوټې نه راپرېوته نو دا خو دغلته کې رڼا مازدیګر دا روکه شوې ده شاته ماشومان دغلته کرکټ کوي وایي به نه لیده چې کوم ځای کې دا پرته وه هغه ځای تاسو لومړنۍ چک کړ هلته کې دا نه وه بیا وروسته میلو شو هغه ځای هم کتلو هغه چې کړو ټولو کسانو بلا وړو ټولو کتلې دي خو هلته نه وه دا بیا په تیاره کې پرته وه هلته کې د هغې په کور کې بیا سم یو قیامت ځکه چې 15 کالو زه د 15 کالو د لور پلار یم ما ته د لور د درد پته شته زما لور چې معمولي غوندې غوږ هم درد کوي که نه نو زما په دې زړه باندې چې سترېږي ما ته پته ده نو دا خو یو ښایسته ماشومه د ګل په شان ماشومه چې د هغې لاش ولا میلاویږي نو هغې په کور کې به سم قیامت بالکل کور کې هم قیامت دی کور مې هم لیونی شو کوښ مې هم لیونی شو لیونیان شوي زړه ته صبر ورکړي الله یې درته زړه د صبر درکړي دا ډېر زیات غټ غم دی رونو دا قسم حادثې خاص کر زمونږ په دې پښتنو کې ډېرې زیاتې شوي دي دا یو واقع نه ده مونږ تقریبا څونه واقع کله صوابۍ کله پېښور هر ځایونو کې دا واقع مخې له راځي خو په دې کې پولیس کار چالو دی پولیس کارکردګي موږ سره بالکل صحیح ده موږ له په نیمه شپه هم راغلي دي اوس هم راغلي دي پرون هم راغلي دي هغوی پکې خپل کوشش ښه جاري دی خو لا انجام ته نه وي رسېدی مظلم راته نه وي میلو شوی الله دې وکړي چې د ملزم د دې کوم ګرفتار شي او زما په نیز باندې خو داسې قسم واقع ډېرې زیاتې شوي دي د دې کوم ملزم یا ګرفتار شي نو ښه ټیټ سزا ورله ورکول پکار دي ځکه خو زمونږ دا درخواست دی چې موږ ته خپل ملزم په حواله کړي خو موږ به په چوک کې الټا ویزاندو او وخې به ترې کټ کړو په جمدونې باندې داسې په اسانه پې زمونږ مرګ نه دی پیرزو داسې په اسانه نه دی پیرزو موږ ته په حواله کړي زمونږ ملزم په دې ماشوم یې ستاسو څومره بسم الله الرحمن الرحیم د دې زه خو د دیاړۍ نه رالم ماښام ټایم و د دې مور زمونږ کراله د دې ماشومې تپوس یې کاوه زه به کبوه ویل ورکه شوې ده موږ پسې خدای شته راووتلو ګرځېدو په دې لار باندې بیا لاړو تاڼې ته د دې والد صاحب راسره و هلته هم ډېر ټایم واخیستو بیا په نهر راخوشي شو ګرځېدو خو میلاو نه شوه تیاره شوله په دې کې په دې کې موږ په روډ ولاړو وړو چغې کړې ویل چې میلاو شوله زموږ بل ګاونډي و هغه په موټر سایکل دغه کړی ویل چې یعنې بېهوشه ده بس موږ هم پسې په موټر سایکل لاړو هسپتال ته ورسېدو هغه بس ختمه شوې وه او والد صاحب هم ډېر پریشانه و موږ د هغه په حق کې دا وینا کوو چې هغه ډېر عاجز انسان دی ډېر غریب انسان دی مخکې به په کراچۍ کې هوسټل دی یو میاشت نیمه یې وشو چې راغلی دی خپل د غریبۍ څه کار به کوي چا څه به نوکري موږ خپله دیاړې ماري او بس هغه ته م غټه غم ورسېدو د هغه غم زموږ غم دی او موږ پرې ټول ډېر پریشان او ډېر خفه یو دا زموږ په کلي کې دا ډېر نقصان کار چالو شو او دا خو موږ به دیاړۍ لزو موږ به کور څوکیدارۍ نه کوو موږ به ماشومان ساتو او یو خو دا مینګایان دي دغسې حالات دي نو موږ د دې حکومت نه هم دا درخواست دی د ټولو ادارو نه هم دا درخواست دی چې د دې مخنیوی دې وشي او د دې د ډېر په دغه کردار سره دغه وشي کوشش چې دا دغه نور آینده لپاره داسې نه کېږي د
د والد صاحب خو چا سره څه زړه بدي نه نه جي دا خو هېڅ زړه بدي اوسه نشته زمونږ چې څه مخې ته دي نو هېڅ د هغې چا سره نشته شکر دی. رونو دا داستان تاسو ولیدو چې ټول مالت ورپسې جاړي. څومره محله ده چې کوم کس مونږ میک ته رامخېله کوو نو هغه په دې ماشومې باندې د زړه نه جاړي. ولې چې د ګل په شان یو وړه ماشومه لاش یې میلاویږي نو دا ډېر زیات د درد خبره ده. خو هر یو کس د چا ماشومان وي نو هغوی چې په خپل زړه کې دا سوچ وکړي که نه چې په خپل ماشوم باندې معمولي غوندې تکلیف راشي نو هغه له څومره درد رسي. او بیا ته راځې د 5 کالو د ګل په شان ماشومه هغه د هغې لاش میلاویږي نو بالکل خو مونږ کې د خبره همت هم نه راځي داسې پروګرام کولو باندې. خو رونو د دې قسم چې کوم داسې واقع راځي د دې مخنیوي پکار دی او سخت نه سخت کاروي پکار ده. په دې کې زمونږ د پولیس چې کوم دی سخت نه سخت کاروي پکار ده. دی خو موږ سره پولیس سات په سات ولاړ دی خو الله دې وکړي چې کومه دا واقع شوې ده او د دې میډیکل رپورټ تاسو سی حساب لا نه راغلی میډیکل رپورټ نه دی راغلی. نه لا نه داسې خو څه پکې شته دی نه میډیکل رپورټ نه داسې پکې نشته. بس موږ ته خپل مجرم ملو کې بس موږ لري راکړي بس قانون ته ونیس موږ لري راکړي موږ ته په حواله کړي چې بس موږ بیا څه خوښیا بکو ورسره. الله دې خیر وکړي. الله یې تاسو له د زړه صبر درکړي. دا ډېره زیاته د درد واقع ده خو دې سره ستاسو ورور احتشام الحق تاسو نه اجازت غواړي. د الله په امان.